له هر څه اول سلامونه او دعاګانې. زه یم ستاسو کوربه روخان یوسفزی. ګرانو کتونکو اوریدونکو، نن د پښتونخوا په رنګونو کې زمونږه موضوع چې کومه ده هغه د یو داسې ډیر د پښتو د ادب د علم د شعر و ادب د نثر خاص کر بیا د تحقیق او د تنقید یو ډیر لویه معتبره حواله چې ګڼل شي او هغه ښاغلی دوست محمد خان کامل مومن صاحب د هغوی ادبي او علمي خدمات. په هغه هکله باندې به د دوست محمد خان کامل صاحب د ادبي او علمي خدماتو باندې به زموږ سره بیا زموږ د پښتو ژبې دوه ډېر ستر نومونه په هغو کې یو چې کوم دی نو ښاغلی ډاکټر محمد زبیر استرت صاحب چې د ډېرو ګڼو کتابونو مصنف دی، یو منلی شوی شاعر، ادیب او نقاد او محقق دی، او ورسره هم دغه رنګ ښاغلی ډاکټر حنیف خلیل صاحب. ډاکټر حنیف خلیل هم چې کوم دی نو یو ډېره لویه پیژندلې نامه ده او یو حواله ګرځېدلې ده اوس هغوی چې کوم د شعر و ادب په دنیا کې بیا خاص کر د تحقیق او د تنقید او د پلټنې په حوالې سره د ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې کوم دی نو ځان ته اوس یو قسم لا حواله جوړه شوې ده، او دا حواله ځکه جوړه شوې ده چې هغوی ډېر په خپل صلاحیتونو او په خپل مهنت باندې چې کوم دی نو دغه مقام او دغه مرتبه ترلاسه کړې ده. ګرانو کتونکو اوریدونکو، دوست محمد خان کامل مومن صاحب یو ډېر زمونږ د پښتو ډېر لوی شخصیت، او بیا د دې نه هر څه نه په ډډه دوست محمد خان کامل مومن صاحب که چاته په حقیقي صحیح معنو کې من خوشحال شناس ویلی شو او هغه کامل صاحب هغه دغه اعزاز یا دغه خطاب یا دغه لقب حقدار چې کوم دی نو هغه په حقیقي او اصلي معنو کې دوست محمد خان کامل مومن صاحب دی. الله دې چې کوم دی نو وبخي، الله دې جنتونه نصیب کړي. او ډېر مخکې چې کوم دی نو غالبا په کال 1901 کې وفات شو. دوست محمد خان کامل مومن صاحب د هغوی چې کوم پښتو ژبې ته خدمات دي او خاص کر بیا په د تحقیق او د تنقید په لړ کې هغوی کوم بنیادونه ایښي دي. او زه به خصوصا د خوشحال بابا حوالې سره او د رحمان بابا حوالې سره چې کامل صاحب څومره کار کړی دی او په کومو ساینسي بنیادونو باندې او په کومو دلایلو سره ثبوتونو سره هغوی کار کړی دی، نو په هغې نه وروستو بیا زموږ نور محققینو او نقادانو چې کوم دی نو په هغه بنیاد باندې بیا یعنې خښتې ایښي دي او هغوی باندې یو قسم لا تعمیر کړی دی او دغه تعمیر لا روان دی. د هغوی شخصیت چې کوم دی نو هغه یقینا چې د یو کتاب نه چې د ډېر هغه ځکه چې ځان ته یو ډېره لویه اداره وه، د هغوی په بیل بیل اړخ باندې چې سړی کار کوي نو ډېر لوی کار پې په کار دی. د هغوی دغه کار او زیات چې کوم دی نو ډېر زیات دی. ښاغلی ډاکټر محمد زبیر استرت چې کوم دی نو هغوی باندې د ایم فل کړی دی او نور وروسته هم په ډېرو خلکو کار کړی دی په کامل صاحب باندې. کامل صاحب زمونږ د په هغه سینیر دغه کې شاعرانو ادیبانو کې او محققینو نقادانو کې راځي چې د ولسي ادبي جرګې ذکر که مونږ بیا د کاکاجي صنوبر حسین مومن، د حمزه بابا، د اجمل خټک صاحب، د کلندر مومن، د امیش خلیل صاحب، سیف الرحمن سلیم صاحب، ایوب صابر صاحب او سردار خان فنا صاحب، کوثر غوریا خیل، دغه څومره لوی معتبر نومونه چې کوم دا ټول مطلب دا دی په دغه وخت کې په ولسي ادبي جرګه کې طاهر بخاري صاحب. نو کامل صاحب بیا په دغه کې دومره یعنی یو عالم فاضل شخصیت و چې نه یوازې حمزه بابا بلکې کاکاجي صنوبر حسین مومن غوندې دومره سینیر او ستر شخصیت چې کوم دی نو د کامل صاحب د علمیت قایل او بیا خاص کر زمونږ په پښتو ادب کې د کلندر مومن صاحب چې کوم څومره معتبر نوم دی د تحقیق او د شعر او د افسانې د تحقیق د صحافت دا ټولو حوالو کې بیا د کلندر مومن صاحب غوندې دومره
لوی شخصیت هغوی هم د کامل صاحب د همنشینۍ د کامل صاحب د علمیت د هغوی سره د ناستې د هغوی نه د زده کړې اعتراف چې کوم دی نو قلندر صاحب هم کړی دی. بهرحال موږ به کوشش کوو چې موږ دغه دوه ښاغلي چې زموږ کوم ما څنګه ذکر وکړو په هغو کې ډاکټر محمد زبیر اسرت چې ډاکټر محمد زبیر اسرت چې کوم دی نو هغوی په کامل صاحب باندې ډېر کار کړی دی، دغه کتاب هم او د هغوی په نورو په دغه باندې د کامل صاحب د دې سره سره د په هغې باندې به دوی خبره کوي. کامل صاحب چې کوم دی نو هغه د شاعر په حیث هم چې کوم دی نو د هغوی د شاعرۍ هم یو کتاب چاپ دی او د نثر پای کې بیا په پښتو کې په اردو کې او په انګریزۍ کې هم چې کوم دی نو کامل صاحب کار کړی دی په د پښتو ژبې او ادب دپاره. او د تاریخ مرصع چې سړی ګوري چې هغه دومره ذهین کتاب دی نو زحمت د هغې ځکه زیات شوی دی چې تاریخ مرصع نه زیات چې کوم دی نو په هغې باندې د کامل صاحب چې کوم لکه نوټونه دي هغوی کوم تحقیق کړی دی نو هغه چې سړی وګوري نو حیران شي او دا د کامل صاحب غوندې شخصیت کولی شو. او په حقیقي معنو کې واقعي چې دوست محمد خان کامل په دې حوالې سره چې کوم دی نو هغه یو قسم لا یو کامل ادیب او یو کامل نقاد او کامل محقق مونږه ګڼلی شو. او وجه دا ده چې کوم تحقیق او یا کوم بنیاد د تنقید د کامل صاحب په کومو ثبوتونو سره ایښی دی نو هغه اوسه پورې چې کوم دی نو د هغې نه ټول مونږه زموږ چې کوم نوي لیکونکي دي د نثر د تحقیق او د تنقید نو هغه د کامل صاحب نه د هغوی د لیکونو نه د هغوی د کتابونو نه استفاده کوي. لکه ما څنګه چې ذکر وکړو د کامل صاحب خو د بده مرغه موږ په دې نه پوهېږو چې له بده مرغه زمونږ نقادان یا زمونږ محققین د تحقیق کوونکو چې کوم دي که نه نو هغه رنګ کامل صاحب ونه ستایلو او د هغوی چې څومره په هغې باندې بیا نور هم کار پکار دا دی چې وخت په وخت باندې دا خو بېله خبره ده چې سړی لیک کوي په لیک کې چې کوم دی نو د کامل صاحب حواله راخلي یا هلته ذکر کېږي خو دغه رنګ چې پکار دی چې د کامل صاحب په هکله باندې زمونږ دغه نور هم زمونږ ښاغلي لیکونه وکړي په هغوی باندې د هغوی په نوم باندې د هغوی په کار باندې سیمینارز وکړي. دلته ادارې شته او نوي نسل چې کوم دی هغه د خبر شي. زه فکر کوم چې ډېر زموږ نوي نسل زموږ د نوي نسل لیکونکي به چې کوم دي شاعران ادیبان او دا هغې کې شاید چې اکثریت چې کوم دی نو هغوی د کامل صاحب د کار نه یا د هغوی د نوم نه چې کوم دی نو واقف به نه وي. وجه دا ده چې کامل صاحب هغه رنګ لا نه دی راسپړدلی شوی، په هغوی باندې هغه عمره کار نه دی شوی څومره چې په کار و. لکه د کامل صاحب د سره د تعلق او د هغوی سره د تړون په بنیاد باندې د قلندر صاحب یو شعر راته رایاد شو چې خپل نیمګړی تشخص مې قلندره په جړا کړي، خپل نیمګړی تشخص مې قلندره په جړا کړي چې کامل په تصور کې په خندا مخې له راشي. دغه رنګ کاکاجي یو خپل غزل کې یو شعر د دغې حوالې سره چې راکه د کامل صاحب او د حمزه بابا ذکر یې کړی دی چې تا خو صنوبره هېڅ غزل نه وي، تا خو صنوبره هېڅ غزل نه وي، دا خو د کامل او حمزه چارې دي. نو کامل صاحب چې کوم دی نو په ولسي ادبي جرګه کې د ډېر لوی فعال کردار ادا کړی دی او د ډېرو خپلو د چې کوم نوي جونیرز شاعران ادیبانو که هغه افسانه نګارانو که هغه د تحقیق او د تنقید د میدان دغه که هغه د شعر که هغه غزل او نظم یا تر دې پورې چې دا زمونږ نوی چې کوم زمونږ ایسې بیا د ایسې نو اردو ته مطلب دا دی دا انشائیه او بیا پښتو کې چې کوم دی نو دا هم د ولسي ادبي جرګې ورکړه ده هغې ته تقل نوم ورکول. دا ټولو حوالو کې چې مونږ دغه ذکر کوو د پښتو ادب د تاریخ ذکر کوو د جدید پښتو ادب د جدید تنقید د جدید تحقیق نو په دې ټولو کې به د کامل صاحب چې کوم دی نو د هغه نوم او د کامل صاحب کار چې کوم دی نو هغه نشي نظر انداز کېدی ځکه چې کامل صاحب په دې لړ کې ډېر لوی کار کړی. دې سره سره بیا د کامل صاحب چې کوم دی نو دغه خپلو نوو لیکونکو چې کوم تربیت ادبي تربیت علمي تربیت
ځکه چې کامل صاحب یو منل شوی وکیل مو. کامل صاحب په هغه زمانه کې چې کوم دی نو ډېر زیات یعنی لوستی انسان او تر علیګړه پورې د علیګړ کې چې کوم دی هلته نه تعلیم حاصل کړو. دلته بیا زمونږ لکه د ایډورډز کالج خبره شوه، مردان نه د هغوی هلته سکول او دغه ټول او بنیادي طور خو لکه مطلب دا دی چې هغوی د دغه فبو سره د ډاګای کلي چې کوم دی نو اوسېدونکي وو. او چونکې والد صاحب یې دلته په پېښور کې د ملازمت په لړ کې دغه نو په دغه وجه باندې د کامل صاحب پیدایش هم دلته په پېښور کې شوی وو. خو بیا دې سره سره مونږ چې د کامل صاحب دغه ته ګورو، د اردو ته ګورو، د هغوی په انګریزۍ ته ګورو، د هغوی پښتو ته ګورو، نو کامل صاحب لکه بیا په عربی، په فارسی، په انګریزۍ، په اردو، په دې ټولو ژبو باندې ډېر زیات چې کوم دی نو هغوی یو قسم له عبور لرلو. او د هغې ثبوت هم د هغوی د کامل صاحب دغه کتابونه دي چې کوم په انګریزۍ کې لیکلي دي، کوم په اردو کې لیکلي دي، کوم په پښتو کې لیکلي دي. او بیا دا چې په فارسی باندې د هغوی څومره نظر و. خو دا علي پته لګي چې کله سړی د کامل صاحب دغه لیکونه لولي. او څنګه چې ما ذکر وکړو د موږ د پښتنو په دغه تاریخ کې خاص کر د خوشحال بابا د کورنۍ سره تاریخ مرصع د افضل خان خټک چې د خوشحال بابا نوسی او د اشرف خان اجریزوي و، په هغې باندې بیا د تاریخ مرصع باندې چې کامل صاحب کوم کار کړی دی او کوم نوټونه لیکلي دي، په هغې کې چې کوم واقعات دي، په هغې کې چې کوم شخصیات دي، بیا دغه تاریخ مرصع د خوشحال بابا شاعرۍ سره چې کوم دی نو د هغې موازنه کول او د هغې نه یعنې دا یو بل سره داسې ربط او دغه پیدا کول د واقعاتو او د شخصیاتو یا د نورو خبرو، نو زما په خیال چې دا بیا د کامل صاحب یو داسې کارنامه ده او دا کامل صاحب کړي دي او کامل صاحب کولی شول. زما په خیال چې دا د بل چا د داسې دغه وخت کې د وس خبره نه وه او دا بغیر د څه دغه یعنې نه ستایش کې تمنا نه سلیکي پروا والا خبره ده که نه. نو کامل صاحب په دې هکله باندې پکار دا دي چې زمونږ دا نوی نسل، زمونږ چې کوم محققین دي، زمونږ چې کوم نقادان دي، هغوی کامل صاحب ته توجه ورکړي او په کامل صاحب باندې کار پکار دی ځکه چې هغوی ډېر زیات حق لري. او دا مونږه ښودلی شو د نورو ژبو د محققینو سره ودرولی شو. کامل صاحب په دغه حوالې سره ډېر ستر شخصیت و او هغوی سیاست هم چې کوم دی نو کړی و، یو سیاسي دغه سره د مسلم لیگ سره د هغوی چې کوم دی نو تعلق پاتې شو. خو د دې هر څه باوجود چې په ولسي ادبي جرګه کې مختلف الخیال د مختلفو نظریو د مختلفو سوچونو او فکرونو خلک وو، پای کې د کاکاجي صنوبر حسین مومن غوندې یو مترقي ذهن لرونکي شخصیت د قلندر مومن صاحب غوندې، د اجمل خټک صاحب، د سیف الرحمن سلیم صاحب او بیا د حمزه بابا ځان ته د خپل یو فکر خاوندو. دغه ټولو حوالو سره چې کوم دی نو کامل د دوی بیا هم یو بل سره تعلق او مینه دغه دومره کلک تړون او دغه و په پروګرام کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر حنیف خلیل صاحب مونږ ستاسو مننه کوو. زمونږ لوغو نه ټایم څه لوغو نه تکنیکي څه لږه ستونزه وه، نو د هغې د وجې نه مونږ ما زیاتې خبرې د دې وجې کولې مجبورانه چې اوس بل څه ذریعه کېدی نه شوه. نو اگر چې لا ډاکټر زبیر اسد صاحب سره مو هم خبره نه ده کړې او وخت هم موږ نه زیات دغه د تکنیکي ستونزه چې ورته وایي که نه هغې رانه ونیو. یو خو موږ ستاسو له هر څه اول مننه کوو چې موږ له دغه رنګ وخت راکوئ او ډېره مننه مو کوو. الله مو راته ښاد او آباد لره، ژوندي سلامت او روغ رمټ لره. ډاکټر صاحب زمونږ موضوع چې کومه ده هغه دا ده د نن دوست محمد خان کامل مومن ادبي او علمي خدمات. زه تاسو نه صرف داسې به ووایم چې دغه د زبیر اسد صاحب سره به هم لږ خبرې کوو. نو تاسو ډاکټر صاحب کامل صاحب ته د یو نقاد یا د محقق په حیث د نقاد او د محقق په دې دواړو حوالو سره چې کوم دی نو که تاسو لږ د کامل صاحب د تنقید او د تحقیق باندې چې کوم دی نو زموږ لوستونکو او اورېدونکو سره دغه خپل خیالات او معلومات شریک کړل، ډېره مننه وي.
مننه روحان صاحب چې ماته مو موقع راکړه په دومره لوی شخصیت د خبرې کولو. ستاسو پوښتنه د کامل صاحب د تحقیق او تنقید په حواله ده. جی جی زه نیغ په نیغه په دې خبره کوم. جی جی داسې ده چې کامل صاحب ډېر غیر معمولی شخصیت و، د ډېر غیر معمولی صلاحیتونو څښتن و. الله پاک په ډېر بخښنې کړې وې، لورینې کړې وې. جی کامل صاحب شاعري خو په هغه وخت کې شروع کړې وه چې د پرایمري سکول طالب علم په پنځم جماعت کې خو یې شاعري شروع کړې وه. جی جی بیا دی چې په اسلامیه کالج پېښور کې داخل شو او په ایډورډز کالج کې سبق ویلو. جی جی نو دا و خو طالب علم خو د یو ډېر بالغ نظره محقق او نقاد په حیث مونږ ته همدغه د کالج د طالب علم په وخت کې کامل صاحب مخې ته راځي. د ایډورډز کالج د ایډورډز کالج او اسلامیه کالج ها د اف ای سی چې وا د 12 یې د اسلامیه کالج نه کړو، 14 یې د ایډورډز کالج نه کړو. نو دې چې کله د اسلامیه کالج په هاستل کې اوسېدو نو د تحقیق کولو، ریسرچ کولو او د رسالو ته مضامین لیکل. جی جی او بیا د ایډورډز کالج په دور کې هم په هغه وخت کې دا د 1945 زمانه ده تقریبا. کامل صاحب به سفیر سخن مجله او د هزارې نه به یو دوه مجلې چاپ کېدې په اردو کې. جی جی نو هغې کې به د تحقیقي مقالې چاپ کېدې. جی جی او ما چې د کامل صاحب د خطونه کتل، د هغه پلار ته لیکلي خطونه چاپ کړي، نو په هغې کې زه حیران شوم چې بیا د علیګړ نه پلار ته یو خط رالیږي چې ما ته هغه دستاویزات په کار دي چې په هغې کې د زړو سکو په هکله معلومات دي، په هغې کې د ارکیالوجي معلومات دي او څه د یو مقاله لیکله په هغه وخت کې. صحیح. نو خبره زه دې نه شروع کوم چې کامل صاحب د طالب علم په وخت کې، د کالج د طالب علم په وخت کې یو ډېر بالغ نظره محقق او نقاد و. او بیا یو خط پکې داسې چې هغه د رسالې مدیر چې دی هغه ورته خط لیکلی دی چې یاره ستا مقالو مونږ ته ضرورت دی او خلک غوښتنه کوي. نو خواستونه د کول رسالو په د کالج په وخت کې تحقیقي مقالو ته. جی جی خو کله چې مونږ د هغوی راځو ادب طرف ته، ظاهره ده چې د هغوی تحقیق یوازې په ادب کې نه دی. کامل صاحب دینی هم سکالر و، د ارکیالوجي هم سکالر و، د تاریخ هم ډېر لوی سکالر و او د نورو اړخونو هم. جی جی خو چې کله مونږ ادب ته راځو، جی جی نو په ادب کې د هغوی درې څلور داسې کارنامې دي چې هغه بې د کامل په چا نشي کولی. یعنې یو خو د تاریخ مرصع، کول، نوټونه، تعلیقات، تشریحات، څومره چې د تاریخ مرصع خپل متن دی د هغې په دوه عمره د دوی خپل نوټونه دي او دغه دي او بالکل نوټونه دي. دا کار د کامل صاحب نه بغیر بل چا نشو کولی، ځکه چې دې کې تاریخ هم و، دې کې ادب هم و، دې کې د خټکو د کورنۍ بیک ګراوند هم شامل. بالکل. یا په خوشحال بابا چې کامل صاحب کوم کتاب لیکلی دی په اردو کې دا په 51 کې چاپ شوی دی او تر دغه دوره د خوشحال بابا صحیح تعارف هم نو شوی په پښتنو کې او په دې ولس کې. د کامل صاحب کتاب او د خدیجه بیگم فیروز الدین مقاله چې وه هغې خوشحال بابا متعارف کړی، خو د خدیجه بیگم مقاله وروسته مخې ته راغله. کامل صاحب وړومبی شخصیت دی چې خوشحال بابا یې په یو داسې پیمانه باندې متعارف کو چې د هغې نه پس ته د کامل صاحب د وفات نه پس هم یا د 51 نه پس تر ننه پورې مونږ څه اضافي خبره ونه کړې شوه په خوشحال بابا. بالکل. دغه شان په رحمان بابا چې کامل صاحب څه ویلي دي مونږ هم هغې ته ناست یو تکراروو، مونږ سره نوې خبره نشته. پښتو کې چې کوم کتاب هغوی لیکلی په رحمان بابا، پښتو کې چې کوم په رحمان بابا کتاب دی د هغې یو اړخ تحقیقي دی، یو تنقیدي دی. ظاهره ده چې په خوشحال بابا او رحمان بابا چې کوم تفسیري دي د هغوی په کلام او تجزیه ده هغه د تنقید اړخ دی. خو فلحال زه د هغوی په تحقیق خبره کوم چې په خوشحال بابا په رحمان بابا چې کامل صاحب چې ویلي دي مونږ د هغې نه واوښتلی نه شو، تر ننه پورې نه شو تللی په تحقیق کې. صحیح. دا د 1430 چې کوم کتاب دی د کامل صاحب د خلکو توجه دې ته نشته چې دا د کومې پایې کتاب 1630 بالکل 1630 د کتاب نوم یې ایښی دی. په دغه کال کې چې کوم غټ واقعیات شوي دي هغه پکې راجمع کړي دي. نو هغې لپاره کامل صاحب د هند تذکرې کتلي دي، د تذکرې کاملانې رامپور یې کتلی دی، د قدرت الله شوق رامپوري تذکرې کتلي دي، د تاریخ اود یې کتلی دی او څه لوی لوی تاریخونه یې کتلي دي. نو 1430 زمونږ د اوسني نسل خصوصا چې زوړ نسل هم دا کتاب سم نه دی کتلی. بالکل. نو هغې کې کامل صاحب د یو ډېر لوی محقق په حیثیت مخې ته راځي.
بیا د کامل صاحب چې کوم د دیوانونه ایډیټ کړي دي د کلاسیک شاعرانو زمونږ سکندر خان خټک وغیره جی سکندر خان عبدالقادر خان او د چې نور څومره ایډیټ کړي هغه سره تاسو هغه مقدمه وګورئ او تاسو د هغه د متن په هغه هغه انداز وګورئ چې د کامل صاحب د پای محقق مونږ ته په نظر نه راځي. بیا د کلندر صاحب سره په شریک د رحمان بابا کلیات چې کامل صاحب ایډیټ کړی دی د تر اوسه پورې مستند هغه ګڼل شي چې د بابا کلیات د ټول نه مستند دغه دی چې کامل صاحب او کلندر صاحب ایډیټ کړی دی. بیا د کامل صاحب چې د خپل دور په لیکوالو کوم لیکونه کړي دي تاسو به حیران شئ. د خپل دور نه مخکې چې کوم لیکونه کړي تاسو به حیران شئ چې د دوی د تحقیقي مزاج کم معیار دی. بالکل. خو خبره چې د تنقید شي نو کامل صاحب نقاد هم ډېر د لوړې پایې ډېر لوړې پایې نقاد. بالکل. هغه یو خو په خپله د قلم په زور هغه تنقید چې کار کړی دی بل یې نقادان زیږولي دي. بالکل بالکل. وی تربیت په ولسیه د دې جرګه کې تاسو ته پته ده چې د کاکاجي صنوبر حمزه بابا او کامل صاحب دا وړومبي کسانو چې ولسیه بالکل. خو په دغه درې واړو کې عالم فاضل او نقاد یوازې کامل صاحب. بالکل. یعنی حمزه بابا لوی شاعر او کاکاجي صنوبر لوی نظریاتي سیاستدان او د ادب نقاد چې دی هغه کامل صاحب. جی جی. نو دا چې موږ کوم نمونه اخلو د همیش خلیل صاحب د کلندر مومن صاحب اجمل صاحب طوفان صاحب سلیم صاحب دا ټول د کامل صاحب د تربیت جی ور کړی دي چې داسې نقادان یې پیدا کړي. بالکل. او بیا په خپل کلم باندې چې هغوی کوم د تنقید په میدان کې کارونه کړي دي نو هغه خو دومره ډېر دي چې سړی په یو کتاب کې د تنقید برخه راخلي نو بنده حیران شي چې د کامل صاحب په ژوند کې بل یو کار نه دی کړی. یعنې تاسو داسې وګڼئ چې دا د خوشحال بابا کتاب یې لیکلو نو دی په هسپتال کې پروت. بالکل. ډاکټرانو به مشورې ورکولې چې ته نه یې د دې قابل چې دا دومره د غور و فکر کارونه وکړي دا کار پرېږده. صحیح. خو کامل صاحب نه منې کېدو چې په خوشحال بابا را ما کوم کار شروع کړی دا به زه په هر صورت مکمل یم کو هغې نه پس لوی کارونه وکړه. خو زه به خپله خبره په دې راغونډه کړم چې مونږ نن هم د کامل صاحب د پای نه نقاد لرو نه محقق لرو نه عالم فاضل شخصیت لرو او چې د پښتو د لوی نقاد نوم واخلي هغه به د کامل صاحب یا په شاګردۍ کې یا په تربیت کې یا په روزنه کې هغه به نقاد شوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. مونږ خو چې کوم هغه چا خبرو پروګرام جوړ کړو نو هغې وجه دا وه چې مونږ یاره تاسو سره به ډېرې خبرې کوو د کامل صاحب په دغه اړخ باندې خو مونږ نه وخت دغه ونیو دغه تکنیکي ستونزې ونیو. خو بهرحال بیا هم تاسو په دغه لږ وخت کې په حیث د نقاد او د محقق چې د کامل صاحب کوم مقام کومه مرتبه ده او څنګه چې تاسو وویل چې د هغې نه روان دي څوک بیا نور تلیم نه دي پکار دي چې زموږ دغه طرف له هم چې کوم دی خلک زموږ نوي محققین او نقادان توجه وکړي. الله مو راته ښاد او آباد لره او انشاءالله وخت په وخت به دغه رنګ کله کله دله زحمت درکوو او موږ ستاسو ډېره مننه کوو چې تاسو موږ له خپل وخت راکړو دومره قیمتي او معلوماتي خبرې مو راسره شریکې کړي. ډېره مننه. خوشحاله او آباد راته اوسئ. مننه. ګرانو کتونکو اورېدونکو دا و ښاغلی ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې د کامل صاحب د تحقیق او د تنقید یعنی کامل صاحب خو څنګه چې هغوی ذکر وکړو یا موږ په خبرو کې دا وایي چې کامل صاحب ډېر ګڼ اړخیز شخصیت و. د هغوی ډېر ګڼ اړخونه دي او خاص کر دا د ښاغلي ډاکټر حنیف خلیل چې کوم دغه ته 1630 چې کوم کتاب دی د کامل صاحب د شیخ کمال الدین داودزی په هغې کې چې کوم تحریک و هغه وخت سره او هغه تحریک چې کوم دی نو د پښتنو د خپل ځان ته د یو ریاست او ځان ته چې کوم دی نو د یو ازادۍ یو تحریک و د شیخ کمال الدین داودزی په مشرۍ کې او دا په هغې باندې کامل صاحب چې کوم کار کړی دی دغه کتاب کې هغې کې ټول تفصیل چې کوم دی نو موجود دی او په ډېرو مضبوطو شهادتونو سره د نورو مختلفو تاریخ چې کوم معتبر کتابونه دي هغه کامل صاحب ورپسې کتلي دي او د هغه کتابونو په رڼا کې د هغې په حوالو سره او د هغې په مرسته باندې بیا کامل صاحب دغه 1630 کتاب چې کوم دی نو هغه لیکلی ځکه چې دغه واقعه یا دغه تحریک چې کوم و داسې شو دا په دغه 1630 کې شو مطلب دا دی 1630 عیسوي کې نو په دغه بنیاد مولا کامل صاحب چې کوم دی نو نوم هم دغه غوره کړی دی
او زه به دا ووایم د دې پروګرام په وساطت باندې د خپلو اوریدونکو کتونکو ته د تاریخ سره چې کوم خلک علاقه لري د پښتنو تاریخ سره او د تحریکونو سره نو پکار دا دي چې د کامل صاحب دغه کتاب خو خامخا ولولي نورم دا غوي ټول خاص کر لکه د خوشحال خان بابا په حواله سره خوشحال خان خټک اردو کتاب د رحمان بابا پښتو کې او دغه رنګ نور هغوی چې کوم په مختلفو کلاسیک شاعرانو کومې سریزې لیکلي دي نو په هغې باندې پکار دا دی چې د کامل صاحب مونږ ولولو او دا چې کامل صاحب زمونږ د تحقیق څنګه چې ښاغلي ډاکټر حنیف خلیل ووي هغوی نه یوازې نقادان پیدا کړي بلکې د کامل صاحب په برکت باندې د هغوی په د علم په بنیاد باندې د هغوی د ښودنې په بنیاد باندې زمونږ بیا ډېر نوي محققین چې کوم دی نو هم دام کریډټ چې کوم دی نو اعزاز زمونږ ښاغلي کامل صاحب ته ځي ځکه چې څنګه چې ما ذکر وکړو وختي هغوی د ولسي ادبي جرګه کې نه یوازې د دغه ښاغلو تربیت او روزنه کړې د فکري بلکې دا ده چې دا نوی تحقیق چې کوم زمونږ یعنی نوی جدید څه ته چې اوس بیا دا ریسرچ میتھډالوجي سړی حیران شي چې لکه دا یو قسم له غیر سندي تحقیق خو کامل صاحب چې په کوم حوالو سره ځکه چې ډېر باخبره شخصیت و هغه په انګریزي اردو په دې ټول دغه باندې د هغوی یو جوور نظر و نو په دغه بنیاد باندې کامل صاحب چې کوم تحقیق کړی دی او کوم کار یې کړی دی د نقاد په حیث باندې تاسو به حیران شئ چې هغوی په کومو کتابونو څنګه چې ښاغلي ډاکټر حنیف خلیل صاحب وویل او بیا هغې باندې مقدمې لیکلي دي د هغوی یعنې هغه ترتیب یې کړی دی د کلیاتو یا د نوو کتابونو نو زما په خیال چې دغه ځان ته چې کوم دی نو یو ډېر لوی د علم او د دغه یو دغه پرانیزي نو خبرې چې مونږ د کامل صاحب په شخصیت باندې د هغوی په علمي او ادبي زیار باندې ډېرې وکړو نو بهرحال زما په خیال چې ډېرې کمې وي زه د ښاغلو دغه ته دا م چې زمونږ د ټلیفون شمېره د 0915254143 یعنې 09152544143 تاسو کولی شئ چې زمونږ سره په دې پروګرام کې د ټلیفون په لیکه باندې هم چې کوم دی نو څه خپله خبره څه خپل مشوره څه خپل تجویز چې کوم دی نو هغه تاسو موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې شریکولی شئ موږ به ډېر په روم تندي هغې ته هرکلی وایو او نن که موږ وګورو نو دنیا کې یعنی یو نوی رجحان یو نوی فکر یو نوې خبرې مخې ته راځي که هغه زمونږ د کلتور په حواله که زمونږ د تاریخ په حواله که د ژبې په حواله زما په خیال چې سړی سوچ کوي چې هغه وخت سره لکه کامل صاحب چې کوم کار کړی دی او د هغه ته موږ ګورو نو موږ ته بیا هم کامل صاحب چې کوم دی نو ډېر مضبوط بنیادونه ایښي دي خو پکار دا ده چې موږ زموږ نقادان یا زموږ دا نوي محققین چې کوم دی نو دوی لغو نه یې داسې د دې تناسانۍ نه راوځي او مزید په هغې باندې کار وکړي خوشحال بابا څومره ډېر ګڼ رخي جینیس انسان خوشحال بابا خو دومره اړخونه دي چې د هغوی په ډېر اړخونه لا پټ دي هغه رنګ نه دي څرګند شوي هغه رنګ کار پرې نه دی شوی د رحمان بابا په شاعرۍ کې چې کوم بلا اړخونه دي بلا موضوعات دي پکې بلا داسې نوې خبرې دي پکې هغې نه هم زمونږ چې کوم دی نو دا لوستونکي یا زمونږ نوی نسل ځکه نه دی خبر چې زمونږ محققینو نقادانو په هغې کار نه دی کړی نو په کارداري ځکه چې زمونږ صرف مطلب دا دی چې ادب صرف دا نه ده چې مونږ د صرف افسانه ولیکو مونږ د لکه تخلیقي ادب مونږ د شاعري وکړو نظم دی ولیکو اصل کار د یوې ژبې کې علمي نثر دی مطلب نثر نه علمي نثر تحقیقي نثر تنقیدي نثر چې په کومه ژبه کې دغه لیکونه کیږي هغې سره چې کوم دی نو ژبه مخ په وړاندې ځي هغې سره چې کوم دی نو خلک خبرېږي ځکه یې کې علم وي هغې کې کار شوی وي تحقیق شوی وي نو او ضرورت پښتو ته چې کوم دی دا مونږ د ډېره وخته راسې اورو چې کوم زمونږ کوم داسې دغه شخصیات هغوی هم دغه خبره کوي په دې خبره ټول یو خوله دي چې په پښتو کې د نظم په مقابل کې د نثر ډېر لوی کمی دی اوس دا کمی به زمونږ هغه ښاغلي چې هغوی د تنقید سره د تحقیق سره یعنی څه علاقه لري او څه تعلق لري او کولی شي نو په کار دا دي چې هغوی دغه
کار په ایماندارۍ سره وکړي، دا د ژبې خدمت دی. او نن د دنیا ظاهره ده چې پیمانه اشاریه چې کوم دی د پرمختګ او د ترقۍ هغه بیخي بدله شوې ده. موږ چې د ګلوبلایزیشن خبره کوو، بیا د ګلوبل ویلیج خبره کوو، بیا اوس خبره ګلوبل هوم ته راله. نو په دې کې موږ له خپله حصه چې کوم دی نو موږ بالې اچولی شو چې موږ د علم په بنیاد باندې، د ساینس په بنیاد باندې، د هنر په بنیاد باندې، او بیا دغه زموږ چې کوم خلکو زموږ چې کوم دغه اتلان او ادبي اتلان او محققین او زموږ عالمانو، ځکه چې زموږ خپل علمي روایت چې کوم دی زموږ دومره زوړ نه دی، زموږ علمي روایت تاریخ دومره نه لري، خو چې دا کوم موجود دی موږ سره پکار دا دی چې هغه روایت موږ یعنی جدید کو، دغه روایت باندې کار وکړو او په هغې باندې په هغه پوړو باندې موږ چې کوم دی نو مخ پر وړاندې لاړ شو. او پښتو کې د تاریخ په حوالې سره پښتو د موږ د کلاسیک شاعرانو د ژوند، د هغوی د شاعرۍ، د هغوی د نور کار په حوالې سره موږ مزید چې کوم دی نو هغه مخ پر وړاندې باندې تګ کولی شو. بهرحال خبرې ډېرې دي او موږ کوشش کولو چې یاره موږ د ښاغلي ډاکټر محمد زبیر حسرت صاحب سره هم تماس ونیسو، خو په هغوی هم زما په خیال چې څه دغه داسې ځای کې چې ته به ناست وي چې هلته زما په خیال چې شاید چې هغوی سره زموږ تماس نه نیولی کېږي، د سګنلو مسله راځي، څه ستونزه په دغه بنیاد باندې موږ خبرې ما ځکه چې کوم دی نو خپلې ډېرې وکړې او د هغې وجه هم دغه وه چې هغوی سره زموږ رابطه چې کوم دی نو هغه نه کېږي. بهرحال که موږ په دې باندې ډېرې خبرې وکړو، خو دا ده چې هغه کامل صاحب ځان له چې کوم دی نو خپل یو اداره وه، د یو ادارې زه هم چې د ادارې نه هم زیات کار کړی دی، هغه یو سکول آف تاټ ورته موږ ویلی شو. کامل صاحب چې کوم دی نو کلندر صاحب غوندې شخصیت چې لږ وختي موږ ذکر وکړو چې د کامل همنشینۍ برکتي کړم، د کامل همنشینۍ برکتي کړم، تجربې مې په غزل کې روایات شي، او د کامل د دبستان له برکته، د کامل د دبستان له برکته کلندر د پښتو غزل استاد شوي. د دومره لوی شخصیت چې کوم دی نو چې د هغه شخصیت دغه د علمیت او د هغوی نه د زده کړې، د هغوی د همنشینۍ د هغه برکت چې کوم دی نو زه اعتراف کوي، نو دې نه د کامل صاحب د علمیت، د هغوی د شخصیت، د هغوی د کړه وړو، د هغوی د اخلاقو، د هغوی د مهربانو، د هغوی د شفقت موږ شو چې څومره دغه موږ خو ذاتي طور کامل صاحب سره ملاقات نو شي، خو بهرحال کلندر صاحب دي، شامیش خلیل صاحب دي، الله یې دغه ښاغلي ټول وبخي چې کوم وو هغوی ورسره ناستې پاستې شوي، نو د هغوی د خبرو هغوی چې په کوم د کامل صاحب د ذکر کولو، د هغوی د شخصیت، د هغوی د اخلاقو، د هغوی د صفایۍ، د هغوی د نفاست، د هغوی د خبرو د انداز، د هغې د لیک نه هم د هغوی چې تاسو وګورئ چې هغوی لیک کې چې کوم دی نو پته لګي چې دا د کامل صاحب نه علاوه داسې لیک چې کوم دی نو دا زما په خیال چې بل څوک نشي کولی. نو دغه په هغه موږ خو لکه یو قسم لا د دغه شخصیاتو د وینا په رڼا کې چې کوم دی نو کامل صاحب یو قسم لا داسې وګڼئ چې بس هغوی سره په دغه باندې ملاقات شوی دی. بهرحال خبرې نور هم پکې کېدی شوې او دغه شوې، خو زموږ د بده مرغه ډاکټر زبیر اسد سره تماس نه نیولی کېږي، د سګنلو څه مسله ده. که ژوند او خیر د پښتونخوا په رنګونو کې به بیا د یو بل نوي موضوع سره تاسو ته مخامخ کېږو. او اوس د نه چونکې زموږ د پروګرام وخت هم سر ته رسېدو والا دی، نو اجازت به نه غواړو په دې دعا سره چې الله تعالی دې زموږ په دې وطن کې امن راولي، الله تعالی دې زموږ او ستاسو مددگار شي، الله دې زموږ په خپلو کې مینه محبت پیدا کړي، او الله تعالی دې موږ د دې جنګونو نه او د دې شر فساد نه او د دې بدامنۍ نه چې کوم دی نو همیشه دپاره ډېر لرې وساتي. او همدې سره د اجازت غواړو د لوی الله په امان ښاد، آباد او بریالي اوسئ.